امام غزالی رحمت الله علیه خپل کتاب احیاء العلوم کې ذکر کړی دی چې الله جل شانه یو پیرا د هر داود علیه السلام ته وحی وکړه، اے داوده که چرته ها خلق کوم چې زما ته شا کړی دا زما په ګناهونو کې او نافرمانو کې ژوند تیروي، خو دوی ته دا پته ولګي چې الله جل شانه دوی سره څونه محبت کوي، څونه مینه، او دوی څونه منتظر دی، یعنې په انتظار باندې دی، او په دوی څومره مهربانه دی، او د دوی د ګناهونو د پرېښودلو څومره په شوق کې الله جل شانه څونه په انتظار دی، نو دوی به زما د شوق یعنی د الله جل شانه د محبت او د شوق او د مهربانۍ د وجې نه به مړه شي، او د دوی اندامونه به زما د محبت د وجې نه جدا جدا شي، ټوټې ټوټې به شي، ذرې ذرې به شي، او دوی به ختم شي. ای داوده، الله جل شانه فرمایي ای داوده دا خو زما د حی خلقو متعلق اراده ده، کومو چې ما ته شا کړې ده، یعنې زما په نافرمانو کې زندگی تیری زهر کړی ما، او هغه ما سره په ګناهونو کې مقابله کوي، نو کوم کس زما د مخکې نه زما ته متوجه دی، زما عبادت کوي او زما په محبت کې شپه ورځ تیری، نو د هغوی به څه حال وي، یعنې زه به هغوی سره څومره ډېر رحم او مینه کوم، څومره زیات به زه د هغوی په انتظار او شوق کې. مطلب دا شو چې الله جل شانه د ګناهګار انسان دومره محبت سره کوي، دونه په انتظار د هغه د توبې د هغه سره دونه مطلب محبت او رحم کوي په هغه باندې، د هغه ته کو پته ولګي چې الله جل شانه ما سره څونه محبت کوي، ما سره څونه مینه کوي، او ما ته څونه په شوق کې دی الله، زما توبې ته څونه په انتظار او په شوق کې دی الله جل شانه. نو کو دې انسان ته پته ولګي دی ګناهګار ته، نو دا انسان د اندامونه به ټوټې ټوټې شي، ذرې ذرې به شي. نو ای داوده ته اوس سوچ وکړه، زه ګناهګار سره دونه محبت کوم، نو کو زما نیکوکار بنده کوم، زما فرمانبرداره بندهی کو دته پته ولګي چې الله ما سره څونه محبت کوي، نو تاسو سوچ وکړئ زمونږ به څه حالي. محترم مسلمانان، الله رب العزت په خپل بنده دومره مهربانه دی چې که دا بنده د الله جل شانه نافرماني هم کوي، خو بیا هم په ده باندې خپل رزق نه بندوي، بیا هم د حفاظت اسباب برابروي، یعنی فرشتي را سره ملګري وي. الله جل شانه موږ باندې ډېر احسانات کرامات کوي. حضرتمند مسلمانانو کوم چې ګناهګاران موږ الله جل شانه نه په استقامت او په معتدلۍ سره د الله جل شانه نه د خپل ګناهونو مغفرت وباسو، ځکه چې نو د توبې دروازه کولاو ده او پته نشه توبې دروازه کله په انسان باندې بندېږي. نو راځئ نن په هغه دغه سره په خپېمانتیا سره الله جل شانه ته وایي الله مانه دا ګناه شوی، الله مانه دا ګناه شوی، الله جل شانه یې معاف کوي، او هغه سترګه باندې الله جل شانه جهنم اور حرامي کوم چې د الله د یارې نه اوښکه وبهیږي چې الله مانه دا ګناه شوی. راځئ نن توبه الله جل شانه ته وباسو. الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو توبې قبول او منظور کړي. جزاک الله.